علیکم ملګرو، زه فضل نبی. ملګرو دی وخت د نوخار د سیاست چې کوم دی ډیر اهم موړ کې داخل شوی دی. یو خو د ضمني الیکشن تیارې نه دي، نو په دیم طرف ته چې کوم دی د مختلف خلک چې کوم دی هغه د خپل پارټو نه استعفاګانې ورکوي او د نورو پارټو کې شمولیت اختیار کوي. نو دغه شان چې مونږ نن ذکر کوو د خان پرویز چې خان بابا باندې مشهور دی، هغه د عوامي نیشنل پارټي کې د شمولیت چې کوم اعلان کړی دی، سبب هغه پر دغه کې پریس کانفرنس کې هغه د خپل شمولیت اعلان کوي. هغه د پاکستان د پیل پارټي کې چې کوم او هغه کې هغه د 1300 کالونه د 2018 الیکشن هغه د پاکستان د پیل پارټي پلیټ فارم نه کړو او په هغه الیکشن کې هغه اغشتي او وخت کې 35000 د پاسه 35000 ووټ هغه اغشتي او به بلدیاتي الیکشن کې چې کوم دی دغه زوی چې کوم دی جمشید خان هغه د پاکستان پیل پارټي نه ولاړو او هغه دغه شان په دریم پوزیشن باندې د بلدیاتي الیکشن تحصیل ناظمت چې کوم باندې هغه ولاړو هغه پوزیشن دریم اغشته دي. ملګرو دی وخت چې کوم د پاکستان پیل پارټي چې کوم دا هغه ډیر شدید اختلافات کې چې کوم دا هغه ډیر شدید اختلافات آی کې شروع دي او دا غي چې کوم مونږه دا غي وګورو د بلدیاتي د الیکشن نه وای تر اوسه پورې دا پارټي چې کوم دی نه د دی وخت بدقسمتۍ سره چې هغه پیل پارټي چې سو وخت کې د دې ځلې یو اهم پارټي و یو غټه پارټي و هغه نن ډیر محدود شوی پارټي دا شمواري کیږي. هغه داسې پارټي چې دغه اس قسمه نن بغیر سو کال چې کم دی هغه دغه تنظیم نشته، دغه صدر نشته، دغه جنرال سیکریټری نشته، بغیر دغه هغه چلیږي. دی وکیل لیکل شباب چې کم دی هغه د پاکستان د بل پارټي د ډیویژن د پیښور ډیویژن چې کم صدر دی هغه ویلي دي چې مونږه د بلدیاتي دغه چې کوم د ضمني الیکشن نه زمونږه د پارټي بایکاټ نو په دې وجه باندې مونږه دا ټیکټ چاته نشو ورکولې او د پارټي فیصله ده. نو په هغه باندې چې کوم د 25 چې کوم امیدوارو خان پرویز دغه خان پرویز او بابا چې کوم دی هغه درخواست ورکړیو خو پارټي وته چې مونږه په دې باندې الیکشن زموږ بایکاټ نو په هغه وجه باندې دغه چې کوم دی خان پرویز بابا هغه د پاکستان پیل پارټي نه مستعفی شو او هغه ویلو چې زما خامخه الیکشن کومه نو په دې وخت نو هغه د عوامي نیشنل پارټي ته لاړو. دې وخت عوامي نیشنل پارټي په هغه ځای کې چې کمدار یو اهم پارټي یادېږي زګا چې په هغه کې د مسعود عباس د خاندان کار کیږي ال دغه خاندان هم یادېږي ډیر غټ پارټ دغه یادېږي او هغه ځای کې 13 ځل چې کوم په 2018 کې دغه ځای کې چې کوم دی د ملک جمعه خان چې د هغه ځای کینډیډیټ د عوامي نیشنل پارټي نو هغه 24000 سره پاسه اوټ اغشته په دغه ځای باندې یعنی خو یو هغه لکه یو دغه امیدوارو غریب امیدوارو دغه هغه شان پیسې لګولې شو هغه شانځکه چې پاکستان سیاست کې چې کوم دی هغه شی چې کوم دی نن هغه پیسې ده خو هغه پیسې هغه نشي لګول خو هغه بیم هغه چې کوم دی په دریم پوزیشن باندې هغه راغله ملک جمعه خان. دی وخت د موږ ذکر کوو د پاکستان د پیل پارټي د اختلافاتو نو پاکستان ته د مخکې ویلي چې دی وخت کې شدید اختلافات شروع دي. نو دلته کوم وګورو 26 دا نو 26 کې چې کوم د عبد الله خپل خلزل شروع کړي د بلدیات الیکشن چې کوم د ضمني الیکشن دی په 16 مارچ باندې هغه لپاره هغه خلزل شروع کړي خو لیکن افسوس چې پارټي طرف نه هغه ته ټیکټ ملو شو هغه ریسپانس ملو شو نو هغه خپل سرګرمي چې کوم دی محدود کې او هغه پارټي ته دغه کړو ډرافټ جمع کړو خپل د ټیکټ لپاره غلام رسول چې کوم دی هغه خم د ټیکټ د وصول لپاره د درخواست ورکړو اسلام آباد هډ کوارټر لیکن افسوس چې هغه دوه ته ټیکټ ملو تر اوسه پورې ملو شي نه دي. ډېر غټ اختلافات شروع دي د پاکستان د پیل پارټي دغه باندې اندرونی اختلافات باندې او په هغه وجه باندې دغه پارټي چې کوم نه سات تر ساته په نوخار کې یو محدود غونډې پارټي شکل کې اختیاري کی او د بلدیاتي الیکشن کومه ذکر وکړو د تیر الیکشن کې آیکم د کې ډېر غټ اختلافات په دې سیټ باندې شروع لکه دلته موږ تحصیل پبلک کې کومه ذکر وکړو تحصیل پبلک کې په وخت بلدیاتي الیکشن کې ډېر غټ اختلاف او وخت مخه تراغو چې کله دلته
سید افتخار علي شاه چې د پارټۍ یو ادنا کارکون او یو دغه هغه جیاله کارکون چې وته مونږ وایو هغه کارکون کې هغه دغه کېدو شمار کېدو هغه چې کله پارټۍ د تحصیل په بوله لپاره د درخواست ورکو نو پارټۍ هغه نه دوه ورځې ټیکټ ورکو خو په درې مرز باندې هغه نه ټیکټ واپس وښتو او په دې سیټ باندې تحصیل په بو سیټ باندې چې کم دی بیا پاکستان په پارټۍ چې خپل امیدوار او خپل یو دغه جیاله کار دغه او امیدوار او هغه به دلته پارټۍ دلته او د جماعت اسلامي کم دلته امیدوار او حاجی بشیر هغه به دغه مرسته وکا او هغه نه بیا چې کم دلته اعلان جوړ شو په نوخار کې په آلته جماعت اسلامي چې کم دی تحصیل جهانگیر چې کم دی آلته هغه آل دغه کې دغه کو د جمشید حمایت کو او په نوخار کې هغه د جمعیت العلماء حمایت د وکړو دی وخت ما څنګه چې خبره کومه د پاکستان د پارټۍ ذکر چې دی وخت اختلافات په هغه وخت صورت حال دغه چې کله دلته لیکت شباب او دغه په منځ کې چې کوم اختلافات شروع لیکت خان خټک چې کوم دی هغه په منځ کې بلاول بټول تراغو او هغه په دغه کې موجودګي کې لیکت دغه چې کوم دی هغه وخت ایم پی او هغه لیکت خان خټک چې کوم دی خپل زوی دغه چې کوم سره خاندان سره هغه دغه شو پاکستان پیل پارټۍ کې د تحریک انصاف نه وایي ته پاکستان پیل پارټۍ کې هغه شمولیت وکړو خو هغه یو څو میاشتې پاکستان پیل پارټۍ کې تیر کې خو لیکن شباب سره او د پارټۍ د نورو دغه سره چې کم دی هغه اختلافات اوشل او هغه اختلافات دغه ذرایع دا وایي چې هغه مین وجه کم دا د لکه د خټک چې کم دی خپل زوی لپاره خپل ځان لپاره چې کم دی د ایم د ان او د پی کې دغه سټونه غوستل خو لیکن پارټي چې کم دی لکه شباب هغه باندې راضي نو او لکه شباب ویلې چې لکه دغه چې کم لکه خټک چې کم دی هغه 75 باندې راغلی دی او د پارټي په منشور باندې چلیږي د پارټي په دغه د پارټي په دغه باندې چلیږي پلیټ فارم خو لیکن هغه شان دغه یو ځونه چې دل نو هغه باندې هغه مجبورن چې کم دی لیکت خټک چې کم دی هغه په دې په وجه باندې اختلافات په وجه باندې د جمعیت العلماء ته هغه لاړو او جمعیت العلماء کې خپل شمولیت اعلان وکړو دغه شان خان پرویز چې کم دی سبب دغه په دې اختلافاتو بنیاد باندې هغه د پاکستان پیل پارټۍ نه مستعفي کیږي او عوامي نشر پارټۍ کې به هغه شمولیت اختیار کیږي او به دا خبره اکای چې زب الیکشن کومه په هر صورت باندې به کومه د ان پی د پرویز خټک سے دغه باندې د ان پی دغه باندې بعد الیکشن کومه دی وخت زه د عام صورت حال چې مونږه یاد کو د ضمني الیکشن چې کم هلي ځلې شروع دي هغه مونږه یاد کو نو دی وخت د ټاپ ترين چې کم دی هغه د تحریک انصاف چې کم دی یو مهم چې کم دی د غټ مهم شروع دي په هر دغه کې په هر کلی کې د یونین کونسل په سره باندې چې کم مهم شروع دي هغه ډېر مهم شروع دی او بل مین سټریم دغه کوم موږ پارټي چې یادو هغه تحریک انصاف ته لکه دی وخت کې بل لاس ضمني الیکشن کې بل لاس اچا پوزیشن نشته سم چې څنګه چې د سابقه کینډیډیټ چې کم دی هغه سابقه کم دی او موجوده کینډیډیټ چې کم دی هغه خپل حل ځلې شروع کړی دي موږ د وخت کې د نور پارټو چې کم دی مکمل بایکاټ ته د پاکستان پیل پارټي وایي چې موږ بایکاټ ته د مسلم لیگ نون وای هغه زمونږ بایکاټ ته جمعیت العلماء خو پکې بالکل مکمل انټرست نه اخلي خو مخکې نه بایکاټ کړي خو د دوه پارټو چې کم دی هغه مخکې نه هغه د هغه کینډیډیټ چې کم دی هغه کاغذونه جمع کړي دي خو لیکن تر اوسه پورې هغه ته ټیکټ نه دی ایشو شوی نو په هغه باندې وجه باندې صرف دی وخت چې کم دا ون ساید دغه چې کم دی ضمني الیکشن مهم شروع دی هغه د پاکستان تحریک انصاف شروع یو خو دا هغه تحریک شروع دی د جیل برو تحریک شروع دی نو هغه خپل کارکونان چې کم دی متحرک کول لپاره هغه وسره د ضمني الیکشن هغه مهم شروع کړي او وسره د هغه د پارټي چې کم د دې وخت هغه صورت حال له هغه مهم شروع دي د جیل برو تحریک یا د نورو دغه نو هغه یو ډېر کامیاب مهم شروع کړي خو موږ ذکر کوو د پاکستان د پیل پارټي نو دې وخت د شدید اختلافات چې کم دي هغه د پاکستان پیل پارټي کې دي او د هغه اختلافات په وجه باندې نن د پاکستان د غټه پیل پارټي چې کم دا هغه نن د دغه پورې یو محدود غونډه د یو کونسل په سطح باندې هغه محدوده شوې ده ځکه په ټوله ضلع کې دغه تنظیم نشته په تحصیل کې خلا به ډېر لوی خبره ده او بیا په یونین کونسل کې خو به ډېر معمولی خبره چې هغه په غټ دغه چې کم دی دغه تنظیم نشته نو زمون او په هغه وجه باندې پاکستان پیل پارټي چې کم ده هغه نه غټ دغه چې کم دی د یو کال نیم کې هغه لیډران لاړ یو خدای دا وکیږي چې دې ضرب چې کم دی پاکستان پیل پارټي کې ډېر اهم کس شاملېږي خو لیکن دې وخت موږ په ضلع کې موږ داسې څوک نه ګورو چې هغه سره دومره غټ اوټ بینک وي او هغه د پاکستان پیل پارټي کې شمولیت وي کوي او داسې موږ داسې شخصیت
حمایت تاسو ترڅو پورې زموږ دغه یو خو داوا کیږي یو خو دای داوا کوي خپل په سوشل میډیا باندې داوا کیږي چې پاکستان په پارټي کې ډېر غټ دغه سړی چې کوم شخصیت به شاملېږي خو لیکن مونږ چې بل خو وګورو نو داسې شخصیت مونږ نه ښکاري چې هغه څه دماغ بینک وي او هغه د پاکستان د پارټي چې کوم دا موجوده صورتحال دی دا روچت کی نو په دې وجه باندې دا دغه دا چې کوم اختلافات شروع دي نو دا د پارټي لپاره ډېر تباهکن اختلافات د ډېر تباهکن دي د صورتحال دي نو پارټي دغه دا خواسته چې دا پارټي چې کوم دا د دوباره د کول لپاره او دوباره دغه لپاره د کې د اختلافات تر څو پورې ختم شوي نه دا پارټي او درته پورې د تنظیم نه جوړ شوی تر څو پورې دالته د یو کونسل په سطح باندې د تحصیل په سطح باندې کوم یو تنظیم نه جوړ شوی تای پورې دا پارټي ترقی مخ په وړاندې نشتلې ډېره مهرباني جی والسلام